ها أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول به خپل تعریف وښیم چې زه کوم علي شیرزای سراک والا مومن خان د ما نه ما دی. او زه د میوې ډېر زیات شوقین یم. زه هر چېرته چارو ته د میوې صفات کړی دی، نو هغه ځای نه ما کوشش کړی دی په هر حال کې ما هغه میوه را پیدا کړې دی. او د اوغزو څو قسمونه دي چې هغو کې یو قسم دا اعلی قسم دی چې دا هغه یوه لکه ویږي کې 13 14 12 8 9 10 2 بس 3 داسې دانې دا هر یو غونګې کې نسي، خو 13 دانې وي داسې بعضې هغو کې دا شاخونو کې. و دا زه دې دپاره دا خبره کوم چې که چاته د دې ضرورت وي د دې تخم، نو هغه ما ته په خپل ټایم باندې بیا راتلی شي. د هغه تخم زه ورکولی شم چې دا زیات شي و خلکو ته دې نه پیدا ورسېږي. د ما اصلي مقصد دا دی. والسلام. دا بل یو اوغاز دی چې د دې معیار ډېر بهترین دی او دا تقریبا 45 یا 42 43 کیلو 43 دانې په کیلو باندې خیږي. او دې نه اعلی بهترین اوغاز غونډ پاکستان کې بیا نشته دی، لکه موږ خپله دې شیانو کې ډېر وګرځېدلو. خو دا دې کې دا خبره دی چې دا پخیږي ډېر وروستی، خو چې کومه دانه وړه یې هغه مخکې پخیږي، خو دا ډېر وروستی پخیږي. او دا یا یوه یا دوې دې نه زیاتې مسیوا دانې دا نه نسي، بس دا ډکېږي خو یوه دانه یا دوې یا بس اخري چېرته دوې درې دانې وي خوښې کې دې نه زیاتې دا نه ډکېږي. دغې پلي کې 2 دانې شته. دا کسه ده فاصله دا دواړه دي، دا دواړه مقابلې کې دي. او دغه نه هغه بهتر دی، هغه یو تلیدنې کې آسان دی، او بل دا معیار د دین صحیح دی، خو دا تلیدنې کې ډېر سخت دی. د دې پوټکی سخت دی، د بیا اوغاز ژوبلېږي چې کله یې تلاوې. والسلام. دا هغه اوغاز دی چې کوم اوغاز تاسو ته ما مخکې صفات کړی و، دغه غوانګې کې 13 دانې دي، خو دا بیا غوټېږي. دا تقریبا 70 دانو پر بیا انشاءالله دا کیلو باندې بیا خیږي، او 80 یا 70 دانې. خو دا بیا بالکل برابر دی، کوالټي هم صحیح دی او چرګې هم صحیح وځي. او دا هغه اوغاز دی چې پیله ما کوم ته صفات کړی و، د دې اشراف ما را مات کړل.